زه مراد علي خان یم. دا وخت د سوات علاقه پی کې 6 شموزي کې موجود یم او دا چې کوم یونین کونسل دا شموزي یونین کونسل تاسو وینئ ډېر خسته علاقه ده د تکشنک غرونه او دا چې کوم علاقه تاسو وینئ ډېر خسته موسم هم دی نن او دا علاقه هم ډېر خسته ده. دا علاقه چې دا ډېر زیاته پسمانده پاتې شوې او اوس چې کوم دی د دې ځای چې کوم منتخب ام پی دی او د صوبایي هاوسینګ منسټر ډاکټر امجد صاحب هغه دې علاقې ته توجه ورکړې ده او ترقیاتي کارونه وخت په وخت روان دي. تاسو زموږ دغه سکرین باندې وینئ نن په دې غر په سر باندې ولاړو. د دې علاقې د اوبو ډېره غټه لویه مسله وه. دا ټینکۍ منظور شوې وه خو د دې سکیم چې دا په نیمه کې پاتې شو. ډاکټر صاحب چې دی په دې باندې یو ځل بیا کار شروع کړی دی. تاسو وینئ چې دا پایپ لګېدلی دی او رسېدلی دی د دې علاقې ته چې دی اوس اوبه ټیک ټاک میلاویږي. د دې علاقې خلکو سره به هم خبرې کوو. دا وخت را سره هاوسینګ منسټر خیبر پښتونخوا ډاکټر امجد صاحب موجود دی په دې غر په سر باندې دلته راوختو. ډېره مننه ډاکټر صاحب. دا وخت موږ ډېر په هایټ باندې موجود یو. موسم هم ډېر ښایسته دی. دا علاقه هم ښایسته ده. د اوبو لویه مسله وه جي د دې چې کوم د اوبو دا سکیم دی د دې په حواله راته ووایئ. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ډېره مننه چې تاسو راغلی. د ټول نه مخکې تاسو ته پته شموزو یونین کونسل په سوات کې پسمانده ترین یونین کونسل د 2013 نه مخکې او که تاسو افیشل ریکارډ وګورئ نو پاغي کې هم زم چې په پاکستان کې دا په پسمانده ترین یونین کونسل کې شمارو. په دې کې روډونه بالکل کندراتو، په دې کې د واټر سپلای هیڅ قسم سکیمونه نو، په دې کې د بجلی نظام درهم برهمو کم از کم 20 سال زمو خلک چې دی هغه د بجلی په 10 او 15 ولټیج کې ګرمي تیر کړی و. دغه شانتي که هر یو شی تاسو ګورئ د دې لارې کوسي چې وي هغه 1% لارې کوسي په دې کې نوي شوي پخې شوي نه وي. دغه شان د سینیټیشن نظام د دې درهم برهمو الحمدلله 2013 کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت راغی. دا غینه بعد مونږ په دې یونین کونسل چې د سوات په غټو یونین کونسل کې یونین کونسل د دې چې د یو سر نه شروع وکي هغه جبګي سر ته زینو کم از کم دا تقریبا 25-26 کیلومتر یو کیلومتر ډیسټنس دی یو ځای نه بل ځای ته جوړیږي. نو ډېر غټ یونین کونسل او کارونه پکې نو شوي. الحمدلله د لمون توجه ورکړه او د بجلی فیډر هم دلته کې وشو. ان شاء الله په نیکسټ ویک کې دویم فیډر چې هغه د دې علاقې دویم پارت ته چې هغه ته درویل شي نو هغه به ان شاء الله هغه کمپلیټ شي. هغه به سٹارټ کو. نو صرف شموزو د پر دوه فیډر چې دی دا په دې ګورنمنت کې منظور شي. دا په دې ګورنمنت کې 13 ګورنمنت کې مونږ کوشش کړو خو هغه د مسلم لیگ حکومت او هغه فیډر هم د چکدرې نه راوستي یو کوټې ته یو شموزو ته خو پاغي کې امیر مقام صاحب دلی او د مسلم لیگ حکومت او د نورو پارټو دونه هډلز جوړ کړل چې هغه فیډر په هغه ټایم کې کمپلیټ نشوي. بیا د خلکو سره ما وعده وکړه چې ان شاء الله د پی ټی آی حکومت راشي نو دا فیډر بزو په 15 میاشتو کې دنه زو تاسو ته په تحفه کې درکوم. او چې کله زمون ګورنمنت راغی الحمدلله نو پروس کال په اپریل کې مونږه هغه فیډر سٹارټ کړو او بیا اگست کې هغه مونږ په 4 میاشتو کې کمپلیټ کو. بیا دا دویم فیډر وسوم ته بجلی ولټیج الحمدلله ټیک ته خلکو سټابلایزر غوځاري کړی دي. خو ما وی چې دا بر پارټ چې کم دی هغه باندې موږ د سیګلې طرف نه بل فیډر غراويستو او ان شاء الله روانه هفته کې به دا غیم افتتاح کو. نو درچې دا غوځ مکمل د زرخیلی چونګه تیرنګ ډېډور نه کټ شي نو د دې ولټیج چې دا به ان شاء الله همیشه لپاره خو نشي کېدای. خو کم از کم د 25-30 سال لپاره به چې دا علاقه د بجلی نه محروم پاتې شو نو دا به ان شاء الله د پیډري بس دا به سٹارټ شي او دا علاقه به محرومي دا غي ختم شوي ده. کله کمی پوری چې د دې واټر سپلای سکیم تعلق ته نو دام د بجلی د نشوالي په وجبانی دا 1986-87 کې دا ټیوبل منظور شو او بیا جوړ شو. خو د 1990 نه د بجلی دلته کې دا حالو مات څنګه تاسو د هیستوري وي نو بیا دا ټول ټیوبل ټوټل 15 میاشتې نه چلیدل ولی چې بجلی ولټیج دونه کم و چې د وبنه خېجولې او دغه شانتي دا ټیوبل پروتو بیا چې کله زمونږ 2013 کې ګورنمنت راغی نو د بجلی د فیډر دغه مسله چې پای کې مسلم لیگ او نورو پالټو مسلې جوړولې نو ما وی چې دا خو نه کېږي ما نګوي چې نه چې کم از کم د دې ځنه 9 کیلومتر هغه لري چې نه ده او ډېر پاک او سب شفاف وبدي 10 کروڑ روپیا هغه ته ما مختص کړی هغه چې نیو به ما راوستي او الحمدلله تر اوسه پورې دا سلورم کال دی فری اف کاست شموزو خلک هغه وبا بغیر بل نه چې دی هغه استعمالي او تقریبا کم از کم د شموزو آبادی چې دا د یونین کونسل دا سره 50 نه ولا 60,000 پورې آبادی ده. نو دغه کنزیومر چې سم نه دي دا ټوله دا وب استعمالي بغیر بل نه. په دې کې بیا د سکار وشو چې زموږ دا ایریا چې کومه ده کوم چې تاسو لاندې نه ده او د دې غرانه اغړی ته بل ایریا ده هغه دا غینه نه کور کېده ولی چې هغه ډیر په هایټ باندې و
نو دا خلک د اوبو نه د ناګوي د چینې د اوبو نه محروم نو د دې وجې نه د بیا مونږ 1.5 کروڑ روپۍ نورې منظور کړې دا ټیوب ویل چې کم دی دا الحمدلله دوباره مونږ دا فعال کړو دا مونږ رن کړو وس ان شاء الله د دې پایپ لاین دلته کې د محلې ته مخوريږي او د دې غونډې نه اغړ د چې کم محله د کمی د چې چینی وبن راتلی نو هغه ته هم د خيږي بیا چې په کلی کې کم کوسو کې وبنشته سنشته نو هغه 1.5 کروڑ روپۍ په دې باندې لګي ان شاء الله نو زمونږ شموزو یونین کونسل چې دی په دې کې بیا ما نور انویټیو بلی کړي خزانه کې مې دوټیو بلی وکړي یو په غړۍ کې وکړو یو می په رنگیله کې وکړو ان شاء الله غیله وزو دغه شان پر ډېډور کې په ګمبتونو کې په تیرنګ ټیوبل د ډېر کلونو بندو تقریبا د 15-20 سال هغه ته ما پیسې وکړي هغه باندې هم کار روان دي نو ان شاء الله په د وبوک په مسله کې زموږ د یونین کونسل وس خود کفیله دي ډاکټر صاحب دا ته وایي چې یو موجوده وخت کې یو وبا روانه ده کرونا وبا چې کوم تاسو په خپل شکست ورکړل تاسو په دا وخت کې د کرونا وبا خلاف هم جګ روان دي او ترقیاتي کارونه روان دي څنګه دلته په دې علاقې کې د بي ایچ او یا د هیلث صورتحال او د سره ایجوکیشن په حواله تاسو سوچ دي علاقې څنګه چې تاسو ته پته ده پی کې 6 زما 13 زما پی کې 81 القوا هغه کې زموږ سره د نیک بخیل کم از کم اتنه یونین کونسل شامل او د بریکوټ تحصیل یو درې یونین کونسل وصل الحمدلله زموږ د پی کې 6 راغنو پی کې 6 کې زموږ بریکوټ تحصیل 15 یونین کونسل او 2 یونین کونسل زموږ سره د تحصیل بابوزری او یو یونین کونسل زموږ سره د تحصیل کابل له په دې علاقې کې څنګه چې تاسو وایي د وبا صورتحال له الحمدلله زه په فخر سره یم چې زمونږ د بلک چونګې د ډیټا چې سونه ده د تحصیل وایز کیږي نو یو خو زمونږ په بریکوټ تحصیل باندې چې کم تحصیل هډ کوارټر هسپتال ده هغه کته ست پته زمونږ صوبایي حکومت د درې ټایم هغه ته پرفارمنس سرټیفیکیټ بیسټ پرفارمنس سرټیفیکیټ ورکړی دی اپریشیټ کړی دی باغی کې په دی وبا کې د غیز کارکردګي دا چې د ټول نه زیات سکرینینګ په بریکوټ تحصیل کې شو لکه 15 وړو کې یونین کونسل دی وړو کې تحصیل له خو د ټول نه زیات سکرینینګ پای کې شو د ټول نه زیات ریکوري پای کې شو او نن الحمدلله دا چې کمپاس د تحصیل په وضو په ورپسې دویم افیکټډ یونین کونسل تحصیل الحمدلله وس په نوې فګر چې کم درې سلو روز ناراضي سلورم تحصیل دی دا چې په دې کې الحمدلله چې کم خلک افیکټو هغه ریکور شو او ډېر په تیزه باندې روان دي دلته کې دا صورتحال ما تاسو ته چې تحصیل هډ کوارټر هسپتال چې زمون کم دی سیول هسپتال هغه خ فنکشنل دی پای کې هر څه ویل اکیوپټډ دی اکیوپټ هر څه پکې چې څومره فیسیلیټیز دي هغه پکې مهیا دي د کوارنټاین سنټر هم دی آیسولیشن وارډ پکې هم دي یو د میل لپاره یو د فیمیل لپاره دلته کې بي ایچ او د په شموزو د چونګۍ کې هغه کې مونږ په دې ګورنمنت کې په پی ډی ایم پارسا باندې کم از کم س 12 کمرې سهالونه دا جوړ کړی دي نو بالکل بي ایچ او ته تیار ده که پرس کې بي ایچ او فیسیلیټیز پاره کې شامل شي پاره ته ورکړل شي نو ان شاء الله غي کې د سپیس څخه کمې نشته زموږ سره بیا په دې موضوع کې ار سی هسپتال له غټ هسپتال له چونګې دغه آبادی کمه ده خو په هغه ټایم باندې حکومت په کار خودل تلاندې چې دلته کې جوړ شوی خو بهر له توسمه آبادی سی وشي د نوغي کوم الحمدلله کم از کم وس د هسپتال د شموزو چې کم بي ایچ او ده ام ان سی ایچ د ما یو لیډي ډاکټر مره لګلی ده نو دلته میل ډاکټر مې په بي ایچ او کې او فیمیل ډاکټر به کوم ده نو دوه پکې ناستي الحمدلله دغه شانتي زموږ چې کوم ار سی خزانه هسپتال ده باغې کې مونږ کم از کم د 2.5 کروڑ روپو کار وکړو په د ریفیرینګ کار ان پکې وکړو کم چې په زلزلې کې په ملیټنسي کې دغه شو ډیمیج شو خو دغه سره باغې کې کم از کم 13 شو د ډاکټران باغې کې کار کوي اغلیګیا دي مختلف شوبو کې نو الحمدلله دلته کې د سړکونو د حال چې دی نن کونسل کې زموږ د درې روډ چې دا مکمل ختمو کم از کم 26 کروڑ روپۍ یو 4 کروڑ روپۍ بل نو 32-33 کروڑ روپۍ باندې هغه روډ موږ جوړ کو لنګ روډونه چې سونه دي تقریبا 80% جوړ شو په سبا باندې مزید کار روان دي دغه منځوريان شي دي ان شاء الله سکل باغه کمپلیټ شي ډیر مننه کتونکو دا هاوسنګ منسٹر ډاکټر امجد صاحب د خبر تاسو اوريدي نور هم منتخب ام پی ایس دي منګان دي غیم لګیا دي کار کوي کومه ش موضوع خبرو کو دا وخت چې کم دا واټر سکیم چې دلته جوړ شوی دی خلکو ته دا بجې ورکي د ټول نه لوی فائدہ دغه ده چې زما خیال په سواد کې پاول ځل موږ په دې ځای کې یو سکیم ولیدو چې دلته دی خلکو ته فری او بچ دی هغه ملاويږي دا ډاکټر امجد صاحب یو کارنامه او زما دغه امید دی چې ان شاء الله زموږ کم نوم منتخب ام پی ایس دی ام ان ایس دی چې هغه په خپل حلقو کې هم دغه شنت کې د خلکو خدمت روان او جاری وساتي څنګه چې ډاکټر امجد صاحب خپل په علاقې کې یو سوچ ته زموږ نور په تحصیلونو کې یا په نور یونین کونسل کې نور حلقو کې چې دغه شنت کې او بوم ډیر موجود دي او صرف چینی نشته الته سندونه موجود دي خو سوچ په کار دي تکړه سره په کار دي تکړه
لیډر پکار دی چې هغه د خپل قوم د پاره سوچ راوړي او داسې قسمه فری سہولیات چې هغه ورته ورکړي. ډیره مننه. یو بل پروګرام د پاره چې خپل قربان مراد علي خان اجازه ورکړي. د لوی الله پامان.